یو سړیو په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکه وینځله ناته اولی ته وغورځېدو لاره اوبو یوړ دی اوس سرسام شو او وی چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وی چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دی وی مور پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوست چې دی الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیر کړه چې هیر کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا سل به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی وی تا چې وی چې پاکه نه پلیتا خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړي چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سره راغی چراشه مریضان خو یو نه دوه شو ډاکټر چراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې غزما 50 روپے را کوړې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خې سلو نه 50 خې کزه په چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغسته نو قسم په خدای دې چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو زی او بل راضی ا د کپن او د موګي والا کیسه مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب سبق ویلو استاد ورته لګي سار ش عقل زدکا ول څه عقل زدکم ټول کتابونه مې وې مولا شو ول خزا په یو جمعات ورغله ده په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوا و په جمعات د په منبر ناشته ول دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یادا دا کوته کې چې ګرځي اډنج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والده خپلې پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دادی کتابونه او دادی مولاتوب زما توبه ده ولی ول حق مې ویلې او مړکم حق مې وې کور دی وران شمه چې تاسو ویلو چې لګي سارشه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې شي لګي سارشه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ولرونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سي اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغ پیر ته وای چې اوس موږ له اختراق وختو باسی ورنه ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړ اختخلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ولاله اختخلاص شو داسو غپې په جوړ کړه ته په داسې ورټوپ کوڅو په داسې ها او چې مریدان ته پاتې ده پیر چنګ خپل نیولې و مړو مولام تو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ول ما چې درته چې عقل زدکا تم بچوي
د پیرم بیړه تبا شو او ځان دې محفوظ شو. نو ما مولا صاحب لږ عقل زده کا، لږ سوچ وکا، فتوی چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کا، خپل شان تم ګوره، وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو. دا مولیان وای په ایمان کړي دي کنه. مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چا دې د دې مسلم لیکو د لاسه چا دې کني و چا ریو چا د ویل شری نظام وای خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه په آرام مناسب چرته کور کمانې د موانستاوس دې خبرو سره څه کار دی. زمون په علاقه کې یو میر دی، زه ورته تارپیټو یم. میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټۍ چیرمین نه تارپیټو یو مولا باندې منډې ترلې ځان په منبر را منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیح کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کام میں کیا ارجی تھے تو کیا نیغ ہونے هغه ته دسه نو دوی مونږ سلوخ کاله استعمال کړی او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګوره چې په دې سرمایدارو با ما درته میچنې او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي. هغه ورځ په خبر کې پولیس افسرانو یو دوه سپایان په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپے رشوت اخسته مال خاله مال خپکیږي خو بنه کوي او ټکي درته وکړو. هغه افسر ته وی ول نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپے اخسته وی حوالات تلاړو او تا کرا چې پروند کینوانو 10 کریټ راغلیو تب کم جهنم تزي پدې مې پوي دا استا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړو سپای 10 روپے واغسته کافر شو جیل تلاړو. ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپے جمعات لراوړي دا په کومه خوشالۍ کې دي. نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چور کی رشوت شي مال چراشی شکرانه شي پیر له چور شي نظرانه شي پیر له چور کې نظرانه شي. هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی تبلیغ والا او خلاف دی پیر دی دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف دی مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منظومه مفت خی او پیران په پیسو خی. تبلیغ والا دعاګانې خلق ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دې شمه داونه به نه وبوسه. اما سره رامداس کې یو پیر ناس دا پریدي چې دی د خدای قمقل زه خپل پریدي ما د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کیږي دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر تا کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر باولدار شي ډېر زر آپ 15 پاو نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ورته کې جمعدار آپ 15 پاو نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په او بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي. دا د شیخ چلی تصور ده. شیخ چلی او سره چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سرکړې وا په کرای ور سره وړه
نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانې به کوم څه په دې به چرګ عالم چرګه به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم اجره کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوه یا براشه وای چې بابا زبم چې ها خو چې کټوایل تلړکا سره ورته وی بیړه د غر کشه مستو کټوای دی ما تکا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی